زما کلی زما پہچان کې چې نن کم مېلمه مونږ سره موجود دی هغه په ډېر کم عمر کې په سیاست او په خدمت کې لوړ مقام حاصل کو. د الخدمت فاؤنډیشن خیبر پختونخوا صوبایي صدر دی او د څو کلونو ریسنټلی ناظم هم پاتې شوی دی. جناب خالد وقاص چمکنی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابتدائی تعلیم هم چرته نه حاصل کړی سه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ نعمت سبحان بھائی تاسو. ابتدائی تعلیم خو ما څو کانون حاصل کړی، پرایمري سکول هم کلی کې ویلې، بیا های سکول څو کانون های سکول نه میټرک کړی. بچپن کې ډېر زیات شرارتي وي او کنه نه اړول څه د روټین زموږ د کلي ماحول کې وي، هغه ټول کرکټ فوټبال کبډي وغیره هغه وخت کې دا ډېر د باغونو ته وځو، د مسجد سبق ته لکه روټین زموږ د لایف هغه وخت کې همدا کسې و چې سهار سکولونه بیا لوبې بیا ماښام د قرآن مجید سبق او دا یو دغه دا میټرک پورې سلسله وه. عملي سیاست کې کله نه راځي؟ نو زه د هغې د سټوډنټ لایف نه حصه یم. هغې نه پس بیا سټوډنټ لایف نه پس 2008 کې 2007 کې نه پس بیا جماعت اسلامي سره جوړه شوم، هلته د پی کې امیر شوم، بیا د ټاون امیر شوم او بیا 2015 کې غالبا زه د جنرال سیکرټري د پېښور جماعت اسلامي جنرال سیکرټري شوم. په حیثیت ناظم ستاسو څه کارکردګي ده؟ لومبنۍ خو ما د کوشش کړو کارونو سره سره چې جرنل د کلي د فضا چې ده د پولیټیکل ټالرنس برداشت دې کې دا پیدا کړو. موږ دا کوشش وکړو چې بس دا کلي کې به دا یو دغه جذبه پیدا کوو چې بس الیکشن شو د هغې حده پورې دا پولیټیکل افیلیشن دی نه پس ته به هر چا له سپیس ورکول، ځای ورکول او دا هر مکتب فکر خلک ځان سره چلول. دا یو لومبنی کار. څو کانو موړ نه والا تر نیره پورې دا سړک دا ډېر لوی خبر ډېر وخت نه ستاسو که یاد چې دې کې به ځای په ځای اوبه هم ورغلې کندې به وي، ټرافیک چې به ودرېدو جام به شو. دا دې خوا د واصل فاروق د کور سره مخکې شیراز جج سره کور مخې ته به دلته به هر ټایم اوبه ولاړې وي. الحمدلله هغه مسله حل شوه. دویم مونږ بیا د ماشین چوک نه واله داسې های سکول په دې لاره باندې دا ستاسو لاړ شئ او بیا دا لاره چې دی حاجي درې خان بابا کې دننه پورې او بیا داسې ووتو او باړی پول د دویم پول چې کوم دی باړی پول نه بیا رشیده الخته بلکې هغه د مین جی ټي روډ ته پورې چې دا لاره تللې ده دا لاره موږ جوړه کړه. دې نه علاوه د دې ارسلا دکان مخ ته مکمل کبابي بازار دا خواجه خیلو چواخیلو دا لاره د بازار چوک نواله تر قاضیانو محلي اړخته او قاضیانو محلي نه بیا د خصوصي لاره ته ټینکۍ ته او ټینکۍ نه بیا داسې لاړ شه بره اجي آباد نیر پول دا هم د الله په توفیق سره ما وکړه. دکسې د صدار خان حاجي صاحب حجره چې ده او بیا قدیر حاجي صاحب حجرې مخې ته لاره تللې ده ټینکۍ اړخته چې راوتې ده دا لاره دا سړک هم موږ وکړو. دکسې په چوا ګوجر کې مین چې څومره روډونه ټول ما وکړل د نیر پول نه تاسو شروع شي د کلي اړخ نه چې کوم روډ تللی دا هم جوړ کړو. اخوا نه بیا هغه ستنې ډبه اړخ نه چې روډ جوړ راغلی د چوا ګوجر بل ښار اړخ نه چې رنګ روډ نه راځي هغه هم د الله په توفیق سره هغه روډ هم موږ وکړو. دکسې د دې نه علاوه د انتخاب خان حجرې مخ ته چې کوم روډ راغلی دی او د دې خوا روډ ټچ کوي د کرامات صاحب سره دا پکې مونږ وکړو. نو مین روډونه دا ټول تقریبا ما د هغې ذکر وکړو. وړوکي وړوکي لارو خو لا پرېږده د بي ایچ یو لپاره ولکې بیسک هیلث یونټ لپاره هغې کې فیسیلیټیز ښه کول د هغې کوم سټینډرډ او معیار ښه کول دې لپاره هغې کې سولرایزیشن مونږ وکړو. هغې کې دا کوم پیشنټ راشي د ویټینګ لاونج ونو هم ورته برابر کړو او دې سره سره ولی باغ کمیونټي سنټر حجره دا زموږ برای راست ډومین کې نه وه خو دا هم الحمدلله مونږ وکړه او په هلته ساحلم کې بازار ګړي کې خلک ډېر غریبانان اوسېږي د موچیانو بازار ګړي دغه دې محله کې هغه حجره د هغې تعمیر هم وکړو تقریبا 20 لاک په خو شپو د هغې ته فنډ ما مختلف سورسز نه په 2-3 کالو کې هغه وکړو. هلته یو ډېره ښکله بهترینه حجره چې په هغې کې کمره هم ده 2 برنډې دي پکې او د خلکو د مړي ژوندي ځای هلته کې پیدا شو. ستاسو په علم کې زموږ د کلي 2 سکولونه داسې دي چې د هغې خپل بلډنګ نشته دی. د جنکو پرایمري سکولونه دي یو چې دی د کله یو ځای کې د هغې بلډنګ وي بل ځای کې ګرځي را ګرځي بل دویم دی چې د هغې بلډنګ یې غورځولی و هغه هم مطلب دی چې ماشومان یې ډسټرب و نو د هغې دپاره بار بار په خپل ډسټرکټ اسمبلیانو کې خبره اتره کول میډیا هغې باندې ډایرکټر ایجوکیشن سره ای ډي او سره خبره اتره وزیر تعلیم سره او د هغې په نتیجه کې څه ټک ټوک کار خو قاضیانو محله کې چې کوم سکول دی په هغې به وشو بیا به ودرېدو بیا به وشو خو بهرحال په هغې مونږ خاموشه نه پاتې شوي په ریټن صورت کې هم او د دې نه علاوه ناظم اعلی ډسټرکټ ناظم اعلی مې هغې له راوستو
لکه د خپل دغه نه دایرونه بهر مغي باندې چې څومره موږ افورت کولی شو نو څه نسه بلډینګ سټرکچر خو جوړ شو او دا د پرایمري ماشومانو بیا کې د سکولونو کې کله د اوبو مسله راغله بور مې ورته کړی دی نه علاوه د ماشومانو نور ایشوز راغلي هم حل کړي دي او دې سره سره یو لوی ایونټ مونږ کړو په 2017 کې چې زموږ د کلي د میټریک او اف ای سی او دینه پسته چې انورډ د ماشومانو نه هم لسم نه پسته او اف ای سی او بی ای سی ماستر پسته چې کوم پوزیشن هولډر میل فیمیل سټوډنټس وو اې د پاره یو پروګرام کړو د هغې د لپاره سکالرشپ انکریجمنټ چې هغې کې ایډیو میل او فیمیل او ډسټرکټ ناظم او د دواړو سکولونو پرنسپلان های سکول ګرلز هایر سیکنډري سکول او هایر سیکنډري سکول چمکني بوایز د هغې پرنسپل دا ټول موږ راغونډ کړو هغې ماشومانو نه چې کوم پوزیشن هولډر سکالرشپ هم ورکړو او انکریجمنټ پروګرام کړو او د هغې حوصله افزایي هم کړو ښه د سکول های سکول بلډینګ دې کې مې یو لوی سټرګل کړی او هغه الحمدلله اوس دوباره به هغه په ترتیب د هغې به جوړ شي نو د ایجوکیشن آرفن سپورټ پروګرام د ایجوکیشن انډایرکټ ټچ دی چې زموږ د کلي څومره یتیمان ماشومان دي د هغې ډیټا هم جوړه کړه او د هغې ډیټیل هم ځان سره نوټ کړو وقتاً فوقتاً خدای دې نه کړي ورځې سره زیاتېږي څومره د دې تعداد هم ځان سره ریکارډ کړو او اوس په دې وخت کې 42 ماشومان داسې چې ماهانه ورته زموږ ستاون کوو ماهانه ورته د سکول فیس او د کپړو خرچ او د جیب خرچې دپاره ورته یو ترتیب باندې دغه هم میلاویږي فنډ هم ورته میلاویږي او خپل تعلیمي سرګرمیان جاري ساتي زموږ د 2-3 کالو راسې ته یو ایشو و چې زموږ فیډر اوورلوډ شوی و نو زه او موږ سره ټاون ممبر احسان الله به دې نه علاوه ویلج کونسل او سمه مناظمان دي بلا ازل د دې وابډي په دفترو کې د ټریفینګ حواله سره د لوډ شیډینګ حواله سره خصوصا ګرمیانو کې نو دا موږ هغوی سره خبره اتره کول کله احتجاج دم کې ورکول کله د فیډر اوورلوډ لپاره بیا 2 کاله مخکې زموږ په دې فیډر باندې پروسس شروع شو وابډي دا ځکه کول چې زموږ فیډر اوورلوډ او چونکې چمکني سب ډیویژن چې دا یو ښه د کنزیومر ریشو ډېره ښه ده ښه کنزیومرانو چې بیلنګ کېږي پکې د بجلو غلا نسبتا کمه ده نور سیسټمیټیک ده نو دا د وابډي په مفاد کې مو چې دا اوس خلکو له بجلي ورکړي نو چې فیډر اوورلوډ شو نو متبادل حال دویم فیډر نو هغې دپاره سټرګل شروع شو مونږ په هغې کې منډه تړه ټولو ناظمانو سره او د هغې په نتیجه کې اوس په فیډر کار هم دی الحمدلله شروع شو نو دا د یو مطلب کلیکټیو کوشش اجتماعي کوشش हो دین علاوه سلو ټرانسفارمر 15 دا از خود اپنی مدد آپ تحت منګه د ایمرجنسي لپاره ما د یار دوست مرګور په تعاون سره کلی د لپاره غستې دي چېرته ټرانسفارمر سوځي او موږ سره سپیر ټرانسفارمر وي دا که ټرانسفارمر هغه په ایمرجنسي کې د خلکو ضرورت پوره کړي موږ هدف زما هغه ټایم دا اعلان کړو چې د کلی لپاره کم سالانه ترقیاتي فند د حکومت لخوا په دې سیستم کې به څومره وي زه به ان شاء الله د دې نه زیات وړم او زه په دې خپل هدف کې د الله په توفیق سره او مرګرو خواري مهنت سره دا هدف ما حاصل کړی دی ستاسو د انتخابي منشورو چې د جنکو ودونه به مو هغې کې تاسو څومره پورې کامیاب شو څومره دا زموږ یو پلان و چې موږ د کلي په سطحه باندې چې اجتماعي ودونو پروګرام وکړو خو زموږ د کلي انوایرمنټ کې هغه اډجسټ کېدو نو د هغې په ځای موږ جنکو سره د واده په مد کې تعاون وکړو او تقریبا خو د دې لیست او د دې ریکارډ خو ډېر موږ ترتیب نه کوو چې کوم ساتلی هم دی 115-16 نه زیاتې ماشومان یا جنکیانې داسې وي چې د هغوی په ودونو کې موږ هغوی سره تعاون کړی دی کور له څنګه ټایم ورکوئ په سیاست او نوکرۍ کې داسې ده چې ګوره هر یو دنیا هر کار ته نه وخت غواړي او چې کوم کار کې ستا وخت لګه کار به ستا ښه کېږي چې کوم کې وخت کم یا به ډسټرب کېږي نو چې کله زموږ انفرادي ژوند وي نو بیا ستا ټول وختونه ستا د فیملی وي یا ستا د بچو یا ستا د روزګار وي خو چې کله داسې قسمه ریسپانسیبلیټي ستا په سر راشي چې ته بینګ الیکټډ ممبر یې او د عوامو نمایندګي کې بیا به ستا پبلک پراپرټي شي ستا ټول وختونه ستا سکل د پبلک پراپرټي شي بیا به ته لازما دې له وخت ورکړي او ظاهره خبر دا چې د نورو خلکو چې څوک هم دا دې فیلډ کې هغه دې سره ډیوټي دي نو د هغه به خامخا روزګار او د بچو وخت متاثره کېږي دا موږ سره هم دا یو علمیه خو بهرحال دغه شوې ده مینج کول هم کوشش کړی دی د سوکانو یو غریب تا ته څنګه اپروچ کولی شي موږ خو د هر چا په اکسس کې په رسایي کې سهار زه حجره کې کښېنم هغه څوک راځي هغه خلکو ته هم معلومه ده هغه راشي دغه مسله ما اورېدلې ده کنینو موبایل اوس په دې وخت کې یو لوی سهولت هم دی زما موبایل نمبر تقریبا ټول کلي سره ټول علاقې سره شته دی چا څه ټایم دغې نه هغه یو بل ته رسایي شوې ده زموږ که زه د حجره کې یم کلي کې بل ځای کې مړي ژوندي کې یم دفتر کې یم
نو بس هغه ځي ته یو بل ته ملاقات زموږ شي دا خبره اورېدلې وه چې څه د مانر کېدی شي هغه منډه تړه دا الحمدلله په دې فیلډ کې د چا نه رستو نه یم که چا اپروچ کړی دی نو څومره ما منډه تړه کړې کولی شوه ما ورسره کړې ده. زه د خالد وقاص چمکني صاحب ډېر زیات مشکور یم چې هغوی ما ته ټایم راکړو او موږ سره خبرې اترې وکړي یا زنده صحبت باقي انشاءالله بیا به هغوی سره ملاوېږو. تر دې دمه پورې زه تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.